خبیب وی ولست ابالی حين اقتل مسلما على اي شق كان في الله مصرعي. ہر طرف ته مې چې وجنی د مرګ نه نه یریږم، که مخامخ نه مې په چړه وهی یا مې په توره یا د شا طرف نه یا د ښي طرف نه یا مې په کپړه وهی. ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي شق كان في الله مصرع وذلك في ذات الاله وان يشاء. زما دا شهادت الله تعالی په لاره کې که الله تعالی وغواړي یبارک فی اوصال شلو الممزعی، الله تعالی به زما په چوره چوره هډوکو کې زما د غوښو په پټو کې چې کوم دنو برکتونه اچي. دې ته وایي صادقین. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین. نو دا درخواست درته کومه چې بچي د ټي وي نه بچ کوي، کورون نه ټي وي لرې کوي، دا تاسو ته پی نه درکوي، دا ستاسو بچي خرابوي، دا ستا بیبي خرابوي، دا هغې اخلاق خرابوي، دا بېدیني پیدا کوي، دا د الله تعالی د یاد نه سړی چې کوم نه لرې کوي. د اسلامي حمیت او غیرت د ایمانی صداقت تقاضا ده چې دې پلیت څیزونو نه موږ ځانونه بچ کړو. زه درته بار بار وایم چې دې بسونو کې دغه فحش خبرې لګېدلې دي. ما د حکومت ذمه دارو خلکو ته ویل چې دومره خو کوي د خدای انصافدارو چې په سرحد کې په دې بسونو کې دا ګند نه وي. دلته یو انسپکټرو سرفراز نومې و، چا سندرې نه شوې لګولې په بس کې، ډریور به یې کوز کو، د دې چوکۍ به هم والو، جرم به هم کو، لرې که دا شی کوز که. په دې سره معاشره بالکل لګیا ده، تباه کېږي، بربادېږي، او په دغه ملک باندې د الله تعالی لعنت ورېږي. په دې ټي وي ګانو چې دا ګنده تصویرونه راځي، په هغه ملک باندې لعنت ورېږي. په یو فضا کې چې دا سندرې ویلی شي، په هغې کې د بې حیایۍ خبرې وي په ټوله علاقه باندې. اورېدلي مې دي وزیر اعظم مطالبه کړې ده چې خلک دې دعا وکړي باران نه کېږي. باران څه کوي؟ د کاڼو باران در باندې چېرته ونه شي. د نوح علیه السلام زمانه کې باران نه کېدو. پیغمبر قوم ته وایي فقلت استغفروا ربکم، د خدای نه بخښنه وغواړئ، بخښنه د خپلو ګناهونو اعتراف وکړئ چې خدای مجرمان یو، بیا به دا ګناهونه نه کوو. فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا، الله ډېر بخښونکی دی، ډېر مهربانه دی. یرسل علیکم السماء علیکم مدرارا، بیا به در باندې بارانونه هم ورېږي او باغونه به ممتازه شي، مال او دولت کې به درته الله تعالی برکت هم پیدا کړي. ټول پاکستان کې باقاعده د خشکسالۍ کویانو کې لاندې اوبه چې کوم نه اوچه شوې. قل ارایتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین. الله تعالی قرآن مجید کې وایي او خلکو خبر را ترا کوي، راته ووایئ که ستاسو د کویانو به زه وچکم، کم طاقت ته چې تاسو به چینهدارې اوبه درکړي. قل ارایتم ان اصبح ماؤکم غورا، که ستاسو به هغه ښکته کړي ستاسو، فمن یاتیکم بماء معین، دا چینهدارې اوبه به درته څوک درکوي؟ الله یاتینا به وهو ربنا ورب العالمین. زما وروڼو ملکی حالات ډېر ناگفته به دي، بغاوت عام شوی دی، د الله تعالی او د رسول د احکامو خلاف ورزیانې کېږي، قتلونه کېږي، بې ګناه یو سړی قتل شي. الله تعالی په دې باندې ډېر زیات خفه کېږي چې د هغه په مخلوق کې یو مخلوق بې ګناه چې کوم دنو قتل شي، د هغې وبال بیا په ټولو خلکو باندې چې کوم دنو نازلېږي. وعلى کل حال دا ټول وبال د دې ناکاره ګانو، د دې ټي وي او د وي سي آر د غلطو تبلیغاتو او تعلیماتو دی. الله تعالی دې د مسلمان معاشره د بېدینۍ نه راوباسي. خدای دې زموږ کورونه د قرآن مجید په تلاوت باندې منور او معموره کړي. خوند کوي چې یو سړی په یو محله تېرېږي او د کورونو نه د قراتونو او د تلاوتونو آواز راځي. ماذا عرض قولو
چې حضرت عمر په سقیفه بني ساعده کې تقریر کوي چې په مصلا رسول الله ابو بکر درولله او د قرآن د آیت نه معلومیږي ثانی اثنین دویم د دوتنو ایک او دو په میز کې بل سنشته په دې وړو کې د ادنا کلاس معصوم پوهیږي چې ایک پسې دو وي د ایک او دو میز کې بل شی نشته او ایک دو تین د ایک او تین میز کې بیا ماغله دو راغله ده او ایک دو تین چار د ایک او د چار په میز کې معنی دو فاصله دي نو د ایک او دو میز کې د فاصل نشته دې کې دې خبرې ته دلیل له چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه خلیفہ اولی او رب العالمین د دې عظیم شان خلیفہ نه دومره کارونه واغشتل چې خلک ورته حیران دي مسله دا چې هر ځای کې چې څو مرګري نو ځان ته یو امیر مقرره وي امیر کله نه کله ګڼ مرګري رواني امیر نه وي یو خبره کوي بله جماعت تبلیغی کې کمال دا دی چې دی باقاعده امیر مقرر کی نو دا امیر په خبره باندې ټول جمعي د قوم امیر چې نه په هر خبره چې کوم نه اختلافي موږ یو ځل مدینې او اوستین عمرې ته لاړو څلور پنځه ملګري د درې د پاکستان سره هندستان ملګري موږ عمرې ته لاړو عمره موکا مرګرو یاره دی هوټل کې بچا اسکو چا یاره دا هوټل خو نه ده الکه پورا اختلاف ما سره ما مرګرو مصطفی حسن سے مړ د خدای دی وبخي هغه الکه یا خو یو امیر مقرر کړي چې امیر سوخه خیراله کوي یا دستا سوخه خلا عمره موکا زئی چې کم ځای کې مده چا طبیعت باندې هغه کې چې اوس کوي ما خام به بیا دلته خانه کعبه کې پلان کړي کې جمع کیږي بیا به مدینه منوره ته روانېږو نو ملګری چې چرته می پکار دی یو امیر مقرر کی ورنه چرم څلور پنځه ملګری په یو خبره نه متفق کیږي نو سقیفه بني ساعده کې چې ابو بکر ټولو خلیفہ مقرر کو ټولو صحابه داغه په لاسونو باندې بیعت کو چې ته خلیفہ نو خبره د رسول الله د قبر مبارکه وا دا مې ډېره لوی اختلافي خبره وا چاوی جنت البقیع کې به دفن کو جنت البقیع کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بی بیان دي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تروریان پکې دي بلا صحابه دي پکې چاوی د احد د شهدا سره به دفن کو چاوی نه مکه مکرمه ته وړو ځکه د پیغمبر علیه السلام د نیکونو او د مشرانو قبرونه دي چاوی قریه خلیل ته وړو ځکه د ابراهیم علیه السلام قبر ده بڑا اختلافات ابو بکر صدیق وی چې ما د رسول الله نه اوریدلی چې پیغمبر کوم ځای وفات شو ما ده کې به دفن کیږي خبره ځان ته ختم شو ځان ته خبره ختم شو بیا پدې کې اختلاف چې د پیغمبر علیه السلام د غسل انتظام بسنګي پیغمبر په جامو کې هغه ته غسل ورکړی شوی دی وی فرمایل چې خپلوان چې کوم دي حضرت عباس ابن عباس او حضرت علی بلا مسلې جنازه هر یو په ځان ته مستقله جنازه کې د چا جرأت نو چې په جمع باندې چې کوم نو جنازه وشي ټولې مسلې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د خلافت په برکت باندې غزان ته چې کوم نو حل کړي نو تمام امت په باندې متفق ده چې افضل الصحابه هغه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ده نن خلق بد قسمته ابو بکر تکندلی کوي څوک حضرت عمر فاروق تکندلی کوي څوک عثمان ذی نورین تکندلی کوي زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به فرمایل ثلاثه من الایمان د ایمان درې نښې دي ان تفضل الشيخين وتحب الختنين والمسح على الخفين د ایمان درې نښې دي شیخین به افضل منی شیخین مراد ابو بکر و عمر دا افضل صحابه دي وتحب الختنين دا رسول الله د زمانو سره به مینه ساتي حضرت عثمان دا د رسول الله زوم دی لوري ورته ورکړي وه
هغه لور چې وفات شو پیغمبر علیہ السلام ورته بل لور ورکړله ځکه ورته ذوالنورین وایي ذوالنورین د دو نورو خاون شیعگان صحابو ته بدر دوی لیکن دومره لویه کنزل چې حضرت عثمان ته یهودي زار شم د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه ته ورغه هغې سړي ته ویلکه زه د یو سړي دپاره راغلی ما یو سړی دی قائم اللیل دی ټوله شپه تهجد کوي صائم النهار دی د ورځې نفلي روژه وي د قرآن حافظ دی کله نا کله په یو رکعت کې ټول قرآن مجید ختم کی او ډېر لوی سخي دی او ډېر عبادت گزار دی د خلکو سره ښېګڼې کوي هغه ستا لور غواړي وی بس د دې نه به لوی سړی سي هغه سړی وایي د دې سړي نه به لوی سړی سي چې هغه ته قرآن یاد دی کله د لمونځ په یو رکعت کې قرآن مجید ختم کی او د ورځې نه نفلي روجې وي د شپې نه تهجدو ته ولاړي خو لکه یو خبره پکې ده یو خبره دومره صفتونه پکې موجود دي خو یو خبره پکې ده یهودي دی وای امام صاحب تیلبي دا خبره کې ما ته زما دا لور یهودي ته ورکې زما دا لور یهودي ته یې څنګه در باندې بدلږي عثمان رضی الله تعالی عنہ ته پیغمبر علیہ السلام دو لوڼې ورکړي دي ته یهودي ته لور نه ورکړي رسول الله ورکړي یکدم هغې سړي توبه وویسته چې استغفر الله العظیم واتوب الیه خدای زما دا غلطۍ معاف کړي زه په غلطه یم زه په غلطه یم چې زه دا غلطه خبره کوم حضرت علی رضی الله تعالی عنہ خلیفه دی او دغسې په منبر ناست دی ځکه هغه زمانه کې بعضې خلکو صحابو باره کې به ماتې ګوډې وي حضرت علی و یو خلکو راته ووایئ من اشجع الناس په خلکو کې بهادر کم بهادر دی ټولو ورته ووایي چې انت اشجعنا ته ډېر بهادر یې تا نه لوی بهادر نشته دته بیا تپوس وکړي چې دلونی من اشجع الناس ما ته وښایي بهادر څوک دی ای ورته بیا ووایي حضرت علی اما انا فما بارزت احدا الا انتصفت منه ما چا سرم پرزولی کړي مگر ما را پرزولی دی لیکن د دې باوجود زه تاسو نه تپوس کوم چې بهادر څوک دی خلکو یې اما نحن فلا مونږ ته پته نشته ته راته وښایه حضرت علی خلکو ته وایي چې په مونږ ټولو صحابو کې بهادر ابوبکر صدیق دی په مونږ ټولو صحابو کې بهادرو او یې وخت لنډ دی کنې ما به درته د حضرت ابوبکر د بهادرۍ بلا کیسې بیان کړې وي خو دوه کیسې درته بیانوم دوه د بدر جنگ دی زر تنه کافران راغلي دي او د مدینې منورې نه 314 صحابه د رسول الله مبارک سره لاړل کافران ټول پاسونو باندې سواره راغلي او مسلمانانو سره صرف اته اسونه وو کله یو سورېږه کله بله سورېږه پیاده تلي هغه سره زر تورې وي مسلمانانو سره ټولې اته تورې وي نور سره چوکۍ او کوتکې وي او صحابه سخت ستړي وو شپه راغله پیغمبر علیہ السلام وایي من یکلؤنا اللیله نن به د شپې څوک کوي دشمن مقابله کې دی او لوگوں له آرام ضرورت ده څوک به څوک کوي فقام ابو بکر وی د خدای رسول تاسو او ټول صحابه بیغم او د شهید به څوک کوما توره راواغشت او دغه سی ولاړ دی حضرت علی وایي زما دې په خدای قسمي چې ما ته به خوب نه راتلو ځکه ابوبکر ډېره لویه ډیوټي په ذمه باندې اخیستې وه چوره مزل یې کړې وې زه یېرېدم چېرته اوده پاتې نه شي نو زه به کله نا کله راپاڅېدم چې اوبه مې کتل نو مشاهرا بالسیف ابوبکر به دا توره داسې نیولې وه او ما به کله کتل چې کافران به په بده اراده راتلل ده به لکه د زمري په شان د هغې طرف ته ټوپ کوبې تختول بهادر هغه مونږ کې ابوبکر دی مونږ ټول مات غوټ پراتو ده او د ټوله شپه دا توره دغسې نیولې ده او
مبارک د خانه کعبه خوا کې خلکو ته کلمه اوري، لا هجرت نه ده کړې. خلکو ته وایي ایها الناس، او خلکو قولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. او خلکو کلمه وایي د لا اله الا الله د محمد رسول الله دا مبارکه کلمه وایي، تفلحوا، کامیاب بشئ. کلمه ویلو چې دا کافران پر رسول الله مبارک باندې راړم شو، فهذا يضربه وهذا يجبؤه وهذا يتلتله وهذا يسبه. تمام کافران د ټولو طرفونو رالل. څوک رسول الله پکاړولي، څوک ورته غاړه کې صادره چي او راکاږي، څوک ورته بدرد وایي. په دې وخت کې د چام جرأت نو چې نو دوشه وای. ابو بکر یکدم میدان ته راودانګل او ویلي ویلکم اتقتلون رجلا ان یقول ربي الله. تاسو خدای غرق کا رسول الله دی وجه تاسو وای چې هغه یو الله د ربوبیت او د الوهیت سبق درکړي، د نجات لاره درته ښایي. خلکو پیغمبر اسلام پرې خودو او په ابو بکر را باندې کولو. ابو بکر لګیا د مقابله کوي. ګڼ کافرانو ابو بکر دومره ووالو چې د خانه کعبې په خوا کې بې هوشه پرېوتو. خپلوان خبر شو. دی وخت کې پلارم کافر دی، مورم کافره ده، رونه او تربوران ټول کافران دي. هغه یې ته چا ووایي چې لکه رور تربور خلکو ستاسو والی دی، ورشئ د خانه کعبې خوا کې بې هوشه پروت دی. هغه یې را منډې کې وو کافران، لیکن د وینې تاو ډېر ناکارئ. چې یې کتل ابو بکر بې هوشه پروت دی. هغه یې د خانه کعبې خوا کې اعلان وکړو، خلکو واورئ زمونږ رور تربور چې چا والی دی، که دی مړ شو مونږ به د هغې بدللو. سبا دا ونه وایئ چې په غفلت باندې مونږ باندې حمله وکړه. او ابو بکر یې پورته کړو، کور ته یې بوتلو. سحر 9-10 بجې ټایم کې دی والی شوی دی او تر ماښامه پورې بې هوشه پروت دی. پلار یم سر ته ناست دی، مورم، رونه او تربوران او خپلوان ټول. ماښام وخت کې سترګې وغړولې. کم سړي چې په سروال خوړلي خلک د دې انتظار کوي چې دی به کله سترګې پرانیدي، خبره به کله کوي. چې خبره وکړي نو بیا ټول خوشحاله یې، هلکه ټیک دی الحمدلله. ګزارونه خو یې په سر خوړلي دي، خو سترګې وغړولې، خبرې کوي. لومړنۍ خبره چې د ابوبکر د خولې راوځي، تپوس کوي کیف محمد صلی الله علیه وسلم، رسول الله مبارک څنګه دی؟ پلار یې د غصې نه پاسېدو چې د چا د وجه نه تا نن وال خوړلي، بیا د هغه نوم علي. اردو کې وایي که نه، میر کیا ساده ہے بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لڑکے سے دوا لیتے. چا د وجه نه چې تا وال خوړلي اوسه پورې به وشوی، بیا یې نوم علي. پاسېدو د غصې نه کور نه ووتو. مور ورته وایي بچیا پلارم ستا په دې دغه باندې خفه او تر اوسه پورې درته ناستو، بچیا دا ته څه کې؟ بیا ته د هغه نوم علي، د هغه د وجه نه خو تا دا وال خوړلي وي. مورې غږ مه کوه، په هغه زما جان او مال هر څه قربان. مور ورته بچیا دا پی اسکا. بیمار ته خلک پی یا څه غوړي یا ګبین یا بل یو شی ورکوي. مورې په ما دې حرامي دا دارو که ما وخوړل تر څو چې ما ته مو د رسول الله خبر نه راړلی، په ما دارو مارو نه لګي. مور بیا موري بچیا کم ځای وایي رسول الله ما ته خو څه پته نشته دی. مور ام جمیل ابی، یو ابی د هغې مې اسلام راړلی دی، پلانکي دی کې کور دی، ورشه هغې ته به پوره معلوماتي. مجبورا مور لاړه، په تپوس ام جمیل ته اذان رسولو، او بیا ورته وایي چې خفه کېږه مه، زه د ابوبکر مور یم، تا ته پته ده نن نماز وی. ډېر شین ګوشین د خلکو والی دی. او اوس یې لږ په هوش کې راغی، تپوس کوي چې د رسول الله مبارک حالت څنګه دی. هغه ورته مطمئنه شه، هغه بالکل صحیح سالم دی، په دار د ارقم کې رسول الله مبارک د ملګرو سره دی. ام جمیل هم ورسره راله چې زمزم. ام جمیل هم ابوبکر باندې سلام اچوي، بچیا دا دارو خوره، او رسول الله مبارک ټیک ته مطمئن شه. وینا اوس خو به رسول الله وینم
ما ته د دارو ضرورت نشته، ما چې د رسول الله مبارک مخ ته وکتل زما بیماری به ټوله تلي. آیا عاشق د عشق په بیماری مبتلا نو خلق ورته ډاکټر راوستو، نو هغه سترګې وغړولو نو ویلي چې اثر بالین من برخیزه نادا طبیب، دردمند عشق را دارو بجز دیدار نیست. او ډاکټر صاحب او حکیمه زما د دې بالغ نه پاسه زه د عشق مرض والم، زما علاج د معشوقي دیدار دی، بس چې ما غولی ده مجبورا. ام خیر د ابو بکر د مور نوم دی، ام جمیله بی دواړه ابو بکر بوزي او ابو بکر لاس او خپې ټولې زخمي دي. یو لاس د ام جمیل په مټه کې خو بل د خپل مور او رسول الله د صفا د غونډۍ خوا کې په دار ارقم کې د صحابه سره رسول الله مبارک راضي. والا کل حال حضرت علی سره رنبالو هغه پورته کو پچو چو حضرت ابو بکر دی او وی چې اگر رجل د عالم مومن چې کله موسی علیہ السلام تراغه یکتم ایمانه هغه ایمان پټ ساتلو، وهذا ابو بکر یجهر بایمانه، دا ابو بکر د خپل ایمان خلقو کې چې کوم نه سرګن کړو. والا کل حال د صحابه ډېر لوی مقام دی. قران زه په د صحابه تعریف کوي، صحابه سره مینه دار اسلام نه خدای. امام بخاری باب تړي باب حب الانصار من الايمان، د انصارو د مهاجرینو سره مینه دار ایمان نه خدا. الله دې تاسو زموږ د ټولو مینه د صحابه سره پیدا کړي. رضی الله تعالی عنهم وارضاهم. خدا زموږ د ټولو پړونو کې د عقاید او جهان صلی الله علیه وسلم داغه د مبارک صحابه د ائمه مجتهدینو د مفسرینو د محدثینو د تمام علماء سره مینه پیدا کړي. پمنګ ټول باندې خپل رحمتونه نازل کړي. خدای د مسلمانانو په حال رحم وکړي، د رسول الله امت ته فتح او کامیابی ورکړي، دې کفرو فجرو تم نه غلا روخه هدایت نصیب کړي، د اسلام رڼاګانې ورته څرګندې کړي، او کنه اسلام قسمت کینی آسمانی سائقه ورته متوجه کړي. وصلی الله تعالی على اشرف رسله وخاتم انبیائه وعلى آله واصحابه اجمعین الطیبین الطاهرین برحمته.